اثرات موږ نه پوښي. کله چې اطلاع ملاو شو چې جنگ پاکستان وګټه هغه وخت کې د علاقې کې څنګه خوشحالي و اصل تاسو محسوس خوشحالي قدرمنو کتونکو ما سره خوا کې به تاسو د باباجي نه دی به طور استاد دی په دې سکول کې نن چونکې 6 ستمبر دی دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام جی. زمانه سید قریش دی او زه چې د یونیورسيټي پوسټ باندې د های سکول کوز په چې د ریټایر شوم په 2001 کې هلته ما 37 سال سرویس کړی دی خو چې زما د خپل ځان له تعلیم او د دې وړو ته د خپل مستقبل له کولو لپاره شوق دی د پیسې اتر کول نه دی بلکې زما کوشش دا دی چې زما د لاسه د مرګ پورې چې څومره ښه کېدی شي چې زه خپل بچو ته داسې تربیت ورکوم چې هغه راتلونکي ژوند د هغو مستقبل ښه شي. د دې لپاره چې دی نه موږ لګیا کوشش کوو په ځکه چې په دې حال کې زما ملګري چې کوم دي هغو کټونه نیول دي لیکن زه وایم چې نه پیسې به یوازې نه سره کو بلکې خدمت خلق ته لپاره چې د خپل بچو د مستقبل له ښه کولو لپاره حتی الامکان کوشش زما دا دی چې څومره زموږ نه کېدی شي چې زموږ بچي چې فارورډ شي او زموږ دا ډېر بیکورډ ایریا ده چې دا هم پرمختګ وکړي او ترقي وکړي او د دې خلک هم خوشحاله شي او بچي چې لاړ شي اوچت معیار ته ورسي او زموږ دا د دنګو غرونو په دې منځ کې دا ماشومان خلک چې دي د دې راتلونکي ژوند چې دی داسې شي د دې په ښه پوسټونو باندې لاړ شي په مرکزونو کې په یو ځای کې بل ځای کې دغه کې زموږ علاقه به ډېره ښکلې ښکاره شي. 2001 کې تاسو ریټایر شوي یې عمر ستاسو څومره عمر تقریبا زما اوس 75 کې چلیږي. ښه 75 جی ټیک شو. دا راته ووایه چې دا نن 6 ستمبر دی 6 ستمبر چې دغه حالات ټول زموږ په مخ کې دي ولې چې زه په 1/10/1964 کې چې د زما اولنی اپوینټمنټ شو په دې سکول کې پرایمري سکول د هغه وخت بلډینګ هیڅ نو یو پبلک سکول جوړ کړی شو 2 کمرې زه پای کې استاد وم چونکې د 65 واقعیات چې دغه ټول زموږ د مخې ولې چې 1/10/64 باندې زما سرویس شو نو د 65 حالات ټول زموږ په مخ کې پای کې زموږ کم غیور عوام او د پاکستان فوج چې کومې چې نو کارنامې کړې دي هغه ټول زموږ په وړاندې په هغه وخت کې چې موږ دلته زموږ په علاقه کې موږ نور په حساب نه یو پوښي د جنگ په حساب نه یو شو ولې چې دلته د جنگ اثار نور راغلي خو البته دلته به دا وي چې تاسو به بلیک اوټ کوئ رڼا به دا بار ته نه وباسئ رڼاګانې به شپې نه کوئ او زیات ګرځئ به نه کوشش به دا کوئ. تاسو خبره کوئ 65 چونکې تاسو د مخې وه نو دلته خو مطلب دا په وخت کې به ټي وي نو وي سي آر به نو هېڅ نو تاسو ته به اطلاع څنګه میلاوي ده چې دا کار وشو پوسټ تر دومره کار ویو چې یو ټلیفون کټ لګېدلی او د پولیس په ذریعه چې د بټول اطلاع چوګان موږ راتللی او بای روډ باندې پیاده به خلک راتله او اطلاعګانې به د هر شي به چې موږ په وختن را رسولې او دغه شان چې موږ د هغو سره هم چې خو لکه دلته موږ اثار دلته نه چې مرکز باندې هلته زور په علاقه کې نورو دلته هېڅ اثرات موږ د جنګ نه دي لیدلي. تاسو هغه کې حفاظتي دغه به څه کوئ؟ حفاظتي خو دا وه چې موږ ته دا ویلی شوي چې تاسو به چې دی نو یو به ته چې جنګ به روان کې جهاز وغیره داسې راشي تاسو به چې دی نو بار ته نه وځئ ماشومان به نه وباسئ او بل به د شپې به بلیک اوټ و چې کله رڼاګانې چې دی په هغه وخت کې بجلیانې دا نه وي خو لاټینونه چې کله به موږ په لاټین باندې تلو نو مخې غاړې ته به کاغذ کې خو شاته به چې دی نو خپو کې به رڼا کوله مخې ته به رڼا نه پرېښوه بار رڼاګانې په کورونو کې دا به هېڅ قسم چې دی د حکومت له غاړې موږ ته بند دی نور په اثرات موږ نه پوهېږو. کله چې اطلاع میلاو شو چې جنگ پاکستان وګټه هغه وخت کې د علاقې کې څنګه خوشحالي وه اصل تاسو محسوس داسې خوشحالي وه یو جشن حالاتو ولې چې موږ چې د 17 ورځې جنګ د داسې سخت جنګ و چې په دې کې هغو خپل اوچتې ارادې کړې وې که نه هغه ټول خدای پاک چې زموږ د پاکستان فوج په لاس باندې هغه خاورو سره خاورې کړې او د هغو دومره نقصان یې ته ورسو چې هغو یوازې دا نه شي جنګ یو بیل بلکې په جړا باندې هغه خپلې علاقې واپس کولو دپاره هغو چې دی نو په یون د اقوام متحده په دې کې جړاګانې ادا وکړې او خپلې علاقه زموږ سره څه ونه کړه خو د هغو تباهي ټوله چې دی د جهازونو د لارې د افواج د لارې د ځمکې زمیني او هوایي هر څه نقصان چې دی دغو په خپله اوچت کړو. ستاسې به اخري تپوس چونکې تاسو د مخې تیر شو د هر څه حالات خو بدقسمتۍ نه نالج ډېر کم دی نن سبا ماشومانو ته پته نشته اکثر موږ وجو تپوس کوو نو چاته هم پته نه وي څه به ویل غواړئ په دې حوالې سره ماشومانو ته به څه میسج ورکوئ موږ دپاره به نصیحت صحیح باجي موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو چې تاسو راغلی ولې چې د دې نه مخکې هم دلته ډېرې اکټیویټیز شوي دي لیکن داسې اپروچ او داسې مخې ته تلل چې دی نو زموږ ته نه دي نصیب شوي اوس ستاسو د لاسه چې دی نو دا ټول حالات به معلوم شي دلته چې دی نو تعلیمي کمزوري ډېره زیاته ده او تعلیمونه چې دی نو ډېر کم دي ځکه اوس الله پاک دا رحم وکړو چې زموږ په دې علاقه باندې په دې بالکل په دې وادۍ کې چې دی نو 3 های سکولونه دي ټول په کمپیوټر باندې ډېر ښکلي روان دي او واړه چې دی نو زموږ کوم علاقان چې دي نو زموږ د لاسه چې دی نو زموږ شاګردان نن چې دی نو هغه MBBS کړ دي اوچتې انجینرینګ دا وکړو او زموږ د دې علاقې نوم هغو روښانه کړو د هغې د وجې چې نن دا پبلک سکولونه یو دا پیراګون سکول دی یو ورته MPS دی مخوزي پبلک سکول کې ما هم په هغې کې وخت ویستل دی زموږ د لاسه ډېر هلکان چې دی نو هغه
لاړه مخکې چې ته فارورډ شو او ترقي وکړه د دې علاقې نوم او روښانه کړو. ټیک شو جی ډېره مهرباني ډېره شکریا. قدرمنو کتونکو تاسو د استاد صاحب خبرې واورېدې ماشاءالله د 65 حالات یقینا دوی چې څنګه دا قصه کوله ما یې که چېرته حالات اوس په موږ تېرېږي ځکه چې د هغه دور سړی سره میلاو شي ماشاءالله بیا داسې قابل شخصیت چې هغه بطور استاد ریټایر وي او دومره لوی معلومات لري دا زموږ دپاره د فخر خبر د الله پاک د دوی په عمر کې ژوند کې برکت واچوي. خپل کور بشه په الله ته ورکړي. اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان.